السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جنوب په مزو کې به دوستانو زمونږ ډیر خ الله پاک ته چې په مونږ باندې د کانو باران کوي یا را باندې سبل خطرناک عذاب راولي. نن یو حصہ هلک او جنې ډیر په تشدد او په ظلم سره قتل شوی دي او د قتل نه بعد دوانه لاشونه نهر ته لړکړي دي. خا دوانه لاشونه د کلی خلکو نیولې دي او ابای علاقې ته رسولې دي چې شناخت یې وکړي. دوستانو دا دوانه هلک او جنې په څه قتل کړي دي او د کم ځای سره تعلق ساتو. راځي عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوې مهرباني کې زموږ دا چینل مهدر سره سبسکرایب کړئ چې تاسو به هر یو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملويږي. دوستانو نن سبا تاسو وګورئ ډیر زیات ظلم او بربریت شروع دي. ظلم حد درجه ته رسیدلې دي. زمو حکومت د غفلت په خوب باندې اوده دي. د دې د ظلم او بربریت خلاف او आवाज اوچتاینه دا دوانه جنې او خلک کراچۍ سره تعلق لرو چې یو بل سره خپل مینا محبت کولو په دې وجه باندې د کلی خلک را پاسېدلي دي او دوانه ډیر په درد سره قتل کړي دي. په ورلا لاشونه نهر ته لړکړي دي چې دوانو له لاسونه هم تړلي. دوستانو مونږ ته پکار دی چې د خپل بچو خو تربیت وکړو. مور او پلار ته هم پکار دی چې کله زویلا یا جنیلا رشتہ کوي نو لومبي د هغوی نه تپوس کوي بعد کې ورله رشتہ کوي چې بیا درته وروسته څه لانجې واقع نه پیښیږي. ځکه چې نن سبا ډیر هلکان او جنکې د دې وجې نه یا د کور نه وتښتي یا څه بله خودکشي وکړي او ټوله لانجه او ذمهواري ستاسو په سر پاتې شي. دا ډیره زیاته د افسوس خبره ده. نو مهرباني وکړئ چې کله زویلا یا جنیلا رشتہ کوي نو بیتی تپوس کوي د هغې نه بعد بیا رشتہ کوي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مدر سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره ملاویږي. والسلام.